الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سورة توبہ 25 نمبر آیت. په دې آیات کې د منافقینو د یو سوال جواب دی او د یو وهم او د شک جواب دی چې کوم د منافقینو د حال نه پیدا کېدو. سوال او اعتراض دا دی د مخالفینو او د کمزوري مسلمانانو شک چې منافقین او کافران دومره د اسلام پاخه دشمنان دي او د الله تعالی د دین د دشمنۍ اعلان یې کړی دی. الله تعالی ورته سنگین سزاګانې به ورکوي چې کومې قرآن او حدیث ذکر کړي دي. نو بیا د منافقینو د کافرونو د دومره اولاد، دومره مالداري، مالونه، غټ غټ منصبونه، دا ورسره څه ګوري؟ یعنې ظاهر فکر داسې اندازه ښیي چې ګنې کم کس د الله بدې شي هغې څه به نه مالي نه به اوس اولادي نه به نه منصبي عهده به هم ورسره نه هېڅ به ورسره نه بلکل صفر به ګرځي. او د دې خلکو سره خو لوی منصبونه شته دی، مالونه شته دی، اولاد لري. نو چې دا خلک به د الله تعالی خوښي پسې چلوي. دغه شان ده کې د اسلام ځینې دشمنان د مسلمانانو خلاف چې کله دلایل وایي نه هم په دغه طریقه باندې دلایل وایي. اگر چې الفاظ یې لږ بدلي، انداز یې بدلي، لیکن اعتراض داسې جوړوي چې یاره مسلمانان او مذهبي خلک، دینداره خلک او د اسلام داعیان چې کوم دي دا پسمانده فکر لري، ترقی فکر نه لري او د اسلام نه بیزاري. نو دوی وایي دا ترقی سوچ دی. په دې وجه کم خلک چې په دین او شریعت باندې عمل کوي او د شعائر الله علامات په هغې کې موجود دي، هغوی سپینه ټوپۍ لري، سپینې کپړې لري، ښایسته ږیره لري، نو دوی د هغې نه د پسماندګۍ سره تعبیر کوي چې دا خلک ترقي نه پېژني، ترقي پسند خلک نه دی. او بیا پکې ځای په ځای باندې دا باقاعده اظهار هم کوي چې اسلام ترقۍ ته رکاوټ دی او اسلام چې کوم دی دا داسې یو دین دی چې که دې باندې عمل کوي نو ترقي وړاندې نه شي کولی. ځکه چې یورپ داسې مالداره شو، هغسې مالداره شو او موږ شاته پاتې شو. موږ د اسلام د لاسه نه یو شاته پاتې شوي، بلکې موږ د غدارانو، منافقانو، د اسلام دشمنانو، خاینانو د لاسه خراب شوي. مذهب او اسلام سړی مخکې بوځي، شاته یې نه راولي. نو دوی دغه غداران او خیانتونه چې کوم دوی کوي هغې نه تعبیر په مذهب سره کوي. حالانکې کوم کسانو د لاسه چې وطن خرابي، علاقه کمزوري، هغوی د مذهب او د اسلام ازلي دشمنان دي. د اسلام سره هېڅ کار هم نشته، بلکې د اسلام نه دومره بیزاره دي چې د بیزارۍ د وجې نه وطن بربادۍ ته ورکوي. نو دې ځای کې دغه سوالاتو جواب شو. دغه شان که تاسو خیال کړی څه وخت وړاندې قادیانیان په وحدو باندې رالو د یو کفري سازش تحت، نو منافقین او کمزوري مسلمانانو چې دغه خلکو نه متاثره کېدل هغوی به ویل چې ګورئ قادیانیان پاکستان کې ډېر مالداره خلک دي. نو دوی د مالداري او دوی ته په دې وحدو باندې راتګ د دې خبرې دلیل دی چې دا باصلاحیته خلک دي. داسې نه ویل چې دا د کفر زبردست چال دی چې دوی له پیسې هم ورکوي، منصبونو ته یې هم رسوي. داسې نه ویل. نو دې ځای کې دغه ټولو سوالاتو تفصیلي جواب موجود دی. الله تعالی وایي ولا تعجبک اموالهم، هېڅ تعجب کې دیوانه چې تا لره مالونه د دې خلکو د دې د اسلام دشمنانو مالداري دي، تاسې په تعجب کې وانه چې دا ولي د الله تعالی دشمنان دي، دا مال ولې وسره دی. و اولادهم او اولاد د دوی انما یرید الله، یقینا اراده لري الله تعالی ان يعذبهم بها، چې عذاب ورکړي دوی ته د دې مال او د اولاد په وجه باندې، فی دنیا، په دنیا کې هم، وتزهق او خیج بانفسهم، ساونه د دوی وهم کافرون، او دوی به کافرانی. جواب یې دا شو چې د دوی مالونه او اولاد دوی دپاره سبب د عذاب دي، داسې الله تعالی دشمنان دي. نو دای د سبب د عذاب دی په دنیا کې، او د دغه شان کې سبب دی د دې خبرې چې د مرګ د وخته پورې به کلمه نصیب نشي. دا سبب د دې خبرې دی، او چې د مرګ د وخته پورې کلمه نصیب نشي، سای خیج او د کافری، نو بیا دایمي جهنم یې ځای دی. اوس دا خبره ده چې مالونه او اولاد د کافرانو دپاره او د اسلام دشمنانو دپاره په دنیا کې څنګه عذاب دی. نو د دې ظاهري احساس چاته بل چاته نه کېږي. اوس فرض کړه یو سړی په دې عذاب باندې اخته دی، نو بل کس په دا خیال چې کینې نه دا سړی خو ډېر برابر دی، عذاب کې نه دی اخته. معرف القرآن د دې وضاحت کړی دی چې کم خلک د دین دشمنان دي او د مال او د اولاد په وجه باندې
په عذاب کې اختري د څه قسم عذاب دی د هغې وضاحت یې کړی وایي دا خلک چې کوم د اسلام نه بیزاره خلک دي د اسلام دشمن دي دا د الله تعالی نظام دی چې په کوم زړه کې د الله او د هغه رسول مینه نه وي نو په دغه زړه کې الله تعالی د مخلوق مینه پیدا کړي نو مخلوق کې ډېر خلک به تاسو لیدلی چې هغه د سپو سخت شوقیان سپي ساتي سپی هېڅ شی نه دی دا عذاب باندې دا ولې اخته دی دا په دې وجه باندې اخته چې د په زړه کې د الله او د رسول محبت نشته الله تعالی مینه د سپي سره پیدا کړله ډېر د اسلام دشمنان چې کوم دي په پیسو پسې مال دولت پسې ځان وژني او دوی سخت محبت یې د دې سره بیا دغه محبت په دوی باندې دومره غالب شي چې د هغې حفاظت د هغې د ډېرېدلو په فکر کې دومره اخته وي چې بلکل ته اطمینان او سکون نه راځي دغه شان کې اولاد کم اولاد چې الله ورکړی دی اولاد باره کې دی دومره حرص لري د هغه بیماري د هغه مرګ بلکل در برداشت نه بهر خبره او په دې غم کې اخته چې زما اولاد ته څه حادثه را نشي او سره مشکلاتو شکار نشي دغه دومره سخته خطره چې کومه ده د دپاره مستقیل باعث د عذاب شي او د اطمینان او سکون په هیڅ حال کې نه حاصلېږي مستقیل په غمونو کړاوونو کې اخته د دې په مقابل کې چې کوم خلک مؤمنان دي د هغې بړنو کې د الله او د رسول محبت او جذبه موجوده وي هغې په الله تعالی باندې مکمل توکل او بروسه نو هغې د دې خبرو غم نه کوي چې یاره ما چې کوم راغلی د لاسه دا هم الله را کړی دی که دا لاړ نور به راکړي که مناسب یې ګڼله نور به الله راکړي دغه اولاد الله را کړی دی که الله تعالی وغوښتله لاړ به شي د دې په ځای به الله تعالی بل ښه بدل لاګي ښه د هغې د ښه نعمت بل لاکي او د الله تعالی په فیصلو په تقدیر باندې مطمئني هغوی ته دا تشویشات مخې ته نه راځي چې مال لاړ او مال راغی نو دغه مستقیل د مال غم چې د هغې د ډېرېدلو فکر د هغې د حفاظت فکر دا مستقیل غم دا مستقیل عذاب دی ځکه رحم چې کوم دی دا د الله تعالی اطمینان دا لوی رحمت دی او د زړه دغه چې کوم دی دردمن کېدل او غمجن کېدل او فکرمن کېدل په دنیاوي څیزونو باندې دا د عذابونو نه لوی عذاب دی نو د مالدارانو د کافرانو او د مالدارو منافقینو مال او اولاد هغوی دپاره په دنیا کې زبردست عذاب دی دویمه وجه دا ده چې الله تعالی د دوی دا کردار دومره بدې شي چې په دې باندې د ایمان عظیم نعمت نه پرځو کېږي نو په دغه وجه باندې د مال او د اولاد په محبت کې دوی ډوب اسلام او د دین خدمت ته بالکل جوړیږي نه تر دې حده پورې د مال په راجمع کولو کې د هغې په حفاظتونو کې د مر راورسېږي مړ شي او د اسلام د دین خدمت قطعا نصیب نشي ایمان نصیب نشي نو دا یو معنوي غونته کې عذاب د عامو خلکو ته احساس نه کېږي دا هغه کس ته احساس ده چې کوم کس په دې مرض باندې اخته دی بس نو مسلمانانو ته خبرداری ده چې مسلمانانو په دې دوکه نشي دا خلک په دې مارونو اولادونو کې او په دې لویو وختو کې قطعا خوشحاله نه دي د الله تعالی په قهر باندې اخته دي واذا انزلت سوره هر کله چې نازل شي یو سورت ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله په دې مضمون سره چې تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې او جهاد وکړئ په ملګرتیا د نبی علیه السلام کې د منافقین او احوال ذکر کیږي او د هغوی علامات نو استأذن اولو الطول بیا اجازت غواړي ستانه خاوندان د مالدارۍ یا خاوندان د طاقت دوه قسمه یو مالی طاقت دی یو جسمانی طاقت دی منهم د دوینا وقالو او دی وای ذرنا من پرېدا نکم مع القاعدین چې موږ شو د ناستو خلکو سره چې زنانه دي معذوره خلک دي ماشومان دي هغې سره موږ پاتې شو هغه ناس خلک د جهاد نشي کولی چې موږ هم د هغوی سره پاتې شو دا یو قسم له زجر دی د منافقینو چې منافقین په خوله باندې به غټې دعوې لري لیکن د امتحان په دوران کې چې د ایمان او د اسلام عظیم امتحان د جهاد دی د جهاد په لاره کې د اسلام د دفاع دپاره د کفارو مقابلې په دوران کې چې کله د وتلو وخت راشي او نبي علیه السلام وینا وکړي نو دوی راځي او سره د دې نه چې وسې کېږي ذي الطول خاوند طاقت دي اولو الطول یعنی د جسماني صحتونه هم ټیک دي مالداري هم لري وسې کېږي لیکن بیا هم دې اجازتونه غواړي چې موږ پرېږدو موږ نه شو تللی زموږ مجبوریانې دي موږ په کورونو کې پاتې شو د ناستو خلکو سره به پاتې شو الله تعالی وایي رضوا بان یکونوا مع الخوالف دوی راضي دي چې شي د سره د ناستو زنانو خوالف دا جمع د خالفتون ده او خالفه زنانه هغه زنانه ته ویل کېږي چې کومه وروسته پاتې شي
نو دا تعبیر شو چې دا خلک د اسلام د دومره سخت حالاتو سره چې کله مخامخ دي او دې راځي په کور کې کینی نو وای دا سړی خوشاله دی په دې خبره باندې چې په دې سختو حالاتو کې چې اسلام ته د قربانو څومره ضرورت دی او دې خوشاله د جشي د زنانو سره کینی په هغې کې ځان وشماري او چې کله بیا امن شي سهولت شي نو دعوی د اسمان سره خبرې کوي لیکن د قربانۍ او د مهنت په ټیم کې د زنانو طرف ته زور کوي الله وطبع على قلوبهم مهر لګېدل لري دوی په زړونو باندې فهم لا يفقهون دوی پوهېږي نه د دې مطلب دا دی چې د اسلام د دومره مخالفتونو نه وروسته د دوی پر زړونو باندې داسې مهر لګېدلی دی چې دوی په جهاد پرې ښودلو او په جهاد په کولو په منځ کې فرق نه پېژني بلکې جهاد پرې ښودلو ته ښه ښکاري د جهاد د کولو نه او په دې نه پوهېږي چې په دومره سخت ضرورت کې چې کله زه زنانو سره کېږم نو څومره نقصان دی او که زه د مسلمانانو سره شامل شم نو څومره فایدې ده په دې فرق باندې دی نه پوهېږي یا دا ده چې د غیرت په ټیم کې په دین او په شریعت باندې په الله تعالی دین باندې غیرت کولو په ټیم کې کور ته تښتېدل او کور طرف ته زور کول دا انتهایي بې غیرتي ده چې د الله تعالی پیغمبر د خپلو ملګرو سره تللی مقابلې ته او سړی را تښتېدلی په کور کې ناست دا انتهایي بې غیرتي ده بې غیرتۍ انتها ده لیکن دوی په زړونو داسې مهر لګېدلی ده چې د غیرت او د بې غیرتۍ منځ کې فرق نه شي کولی دا بې غیرتي نه پېژني دوی نه پوهېږي چې دا بې غیرتي ده دا دواړه مفهومونه چې کوم دي دا مفسرینو نقل کړي دي چې د لا یفقهون دغه احتمالات دي چې د غیرت او بې غیرتۍ کې فرق نه پېژني بې ایمانه خلک غیرت او بې غیرتۍ کې فرق نه شي کولی دغه شان د جهاد د کولو په فایدو او فضایلو او جهاد د پرېښودلو په منځ کې فرق هم نشي کولی چې د جهاد د کولو څومره فایدې دي د پرېښودلو یې څومره نقصانات دي لكن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم لیکن نبی علیہ السلام او هغه کسان چې هغوی ایمان راوړل معه د نبی علیہ السلام سره جاهدوا دوی جهادونه کوي باموالهم په خپلو مالونو سره مالونه پکې هم خرچ کوي وانفسهم او خپل ځانونه یعنې په خپله باندې هم قربانیانې پیش کوي جسماني قربانیانې د جملې پکې د آیت پر اواز کې لاکن ټکی راوړ چې لیکن د الله پیغمبر او مؤمنان جهاد کوي په خپلو مالونو نفسونو سره دې کې باریکه نکتې ته اشاره ده چې که منافقین دا سوچ لري چې که موږ اسلام خدمت پرېږدو او نه یې کوو نو د اسلام به داسې بېغمخواره پاتې شي څوک به د خدمت پاتې نه شي نو وایي دا فکر هم غلط دی لكن الرسول والذین آمنوا معه دغه فکر غلط دی دغه فکر مه کوه د الله رسول او د هغه مخلص مؤمنان چې کوم دي دا به جهاد وکړي د خپلو مالونو په نفسونو سره او د دین خدمت به خامخا وشي د قیامته پورې به وشي نو یو د منافقینو د سوچ رد دی په دې کې چې د منافقینو فکر غلط دی چې موږ د دین خدمت نه کوو غداران شو او د اسلام او د دین او د قوم سره مخالفت شروع کو دا اسلام او دا قوم به داسې بې اثرې پاتې شي نو الله تعالی دغه سوچ رد کو بلاکن ټکي سره او دویم د مؤمنانو صفت ذکر کړي چې د نبی علیه السلام چې نبی علیه السلام او د هغه سره مخلص مؤمنان دا صفت او علامات دا دي چې د الله تعالی په لاره کې خپل مالونه هم خرج کوي او په خپله باندې هم کلکې قربانۍ ورکوي واولئک لهم الخیرات او دغه کسانو د پاره چې نبی علیه السلام او د هغه ملګري مؤمنان دي د دوی د پاره لهم الخیرات او دوی د پاره ډېرې فایدې دي واولئک او دغه کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي کامیاب چې کوم دی د کامیابۍ موږ مخکې بحث کړی دی چې په اسلام کې چې کوم ځای کامیابي ذکر شي فلاح د غوړ اسلام او د شریعت هدف او خلاصه دا ده چې انسان د الله تعالی د عذاب نه بچ شي او جنت ته داخل شي دا د اسلام او د شریعت اخیرنی مقصد دی نو دغه کسان به الله تعالی د جهنم نه هم بچ کی او جنت ته به هم داخل کی او دا د مؤمن اخیرنی هدف دی نو په دې وجه باندې دوی خپل مقصد کې کامیاب شو اعد الله لهم الله تعالی تیار کړی دوی لپاره جنات باغونه تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به بدی کی ذلک الفوز العظیم دا کامیابی لویه ده اصلي کامیابی دا ده اگر چې د خلکو په ذهنونو کې اسلام یو معمولی څه ښکاري لیکن قرآن وایي چې دا کامیابی لویه ده